کړه په زنګل لیلا یو مجنون سر کړه په زنګل د مکې په غرونو سر کړل شاهنتا چې د تاج په سر د ختم نبوت کړو چې د تاج په سر د ختم نبوت کړو الیین کې انبیا کړل حیران تا د اکملت لکم دینکم ویلو د اکملت لکم دینکم ویلو سو خوشحال کړل سو کخت په گریان تا عبدالله د نفس شیطان نو یریږي عبدالله د نفس شیطان نو یریږي ورته کړی د تعویذ د قرآن تا د کمال خدا مظهر دی بلغ العلا بکماله تارکو لر سحر دی کشف الدجا بجماله پاخلاق منور دے حسنت جمیع حصاله پاک محبوب دار اکبر دے صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام معزز علماء کرام او ډیرو قدرمنو عزتمندو مشرانو او زما د اسلام خوګورونو الله ذوالجلال پتا سو باندې ډېر لوی فضل وکړ د رمضان په میاشت کې دا اوداسه او د مانځه په حالت کې د ختم د قرآن توفیق درک الله ذوالجلال ستاسو دا ستړي دا تکلیف دا ستومانی په خپل درگاه کې قبول او منظور وګرځي او لوی قرآن دی شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیتونه مبارکه د دې تلاوت کول ګران کار دی کېدای شي قاری صاحب نه تلوار شوي سبقت لسانی شوي په حرکاتو سکناتو په حروفو کې څه فرق راغلی یا تاسو نه په اورېدو کې څه ګستخي او بېادبي شوي هغه آداب د اورېدو چې کوم دي د هغې لحاظ نه ساتلی شوی انسان عجز دی کمزوری دی الله ذوالجلال دې دغه جرم او دغه ګناه معاف کړي الله رب العزت ته په خپل درگاه کې قبول او منظور وګرځي عزتمندو ډېر وخت درله نه اخلم ستاسو ډېر محبت دی او خاص کر ستاسو د مولوي صاحب اختر حسین قاری صاحب ډېر زیات محبت دی او محبت سړی دې ته مایله کي چې د محبت په وجه باندې هرنګه سخته سړی برداشت کوي هر څومره تکلیف برداشت انشاءالله ورځي ډېر وخت نه اخلم تاسو تنګوم نه په تکلیف کوم نه الله رب العزت ما غوندې تورمخي ګناهګار ته لږ وخت مختصر الفاظو کې د صحیح وینا تاسو ته صحیح اورېدو بیا موږ ټولو ته صحیح د عمل کولو توفیق را نصیب کړي عزتمندو یو د رمضان میاشت ته په رمضان میاشت باندې چې خبره کې دا یو موضوع ده دا ځان له د فضیلت او دا ډېره اوږده موضوع ده او بل طرف ته د قرآن خبره د قرآن ختم دی نو هغه ځان له یو مستقل موضوع ده په هغې چې خبره کې هغه ځان له ډېره اوږده خبره ده بس یو تقریر دی یو بیان دی هر ځای ته چې ځم نو زه کوم هغې نه دوره وشي چې اورېدونکو ته دا پته ولګي چې دا روژه زه نیسم دا څه شی دی یا دا قرآن دا ختم مې وکړه نو دا څه شی دی او دې باندې ما ته څه میلاو شي نو عزتمندو بس زه په لږو لږو په مختصر الفاظو کې د رمضان هغه فلسفه ستاسو مخکې ږدم تاسو ته بیانوم تاسو ورته لږ په خپله سوچ وکړئ توجه به درنه غواړم ځکه ډېر وخت درنه علم خو چې کوم وخت مو ایستی دی او راغلی یې تکلیف مو برداشت کړه ناسته مو وکړه نو اوس شیطان هم دوکه نه کړي هسې نه چې یو خوا بل خوا ګورئ خبره د نه ګډه وډه نه شي نو خبره په غوږو باندې صحیح واورئ چې زړه ته ورکوزه شي چې زړه ته ورکوزه شي نو که سخت کار وي بنده ته آسان شي چې کله د هغې کار حقیقت ورته پته ولګي چې دا کار قیمتي دی
دا زمیندار څومره سختې برداشت کوي خو هغوی ته پته وي چې دا کار وشي دا فصل وشي نو ما ته به دې کور ته یو شی راشي دا دې بټای ته وګوره دا تماکو څومره په سخته باندې په ګرانه باندې زمیندار سنبالوي پخی او شپې ورته شوګیره کوي خو په دې پوه دی چې داسې حکم او دا خرڅ شي نو بیا به ما ته پیسې میلاو شي نو هغه سخته ورته اسانه شي نو دغه شان دا روژه موږ نیسو انتهایي سخته ده موږ کمزوري یو موږ انسانان یو انسان عجز دی وخلق الانسان ضعیفه انسان ډېر کمزوری دی او سهار نه تر ماښامه پورې په یو تیاره په بله تیاره باندې اوبه څښل دي خوراک کول دي څومره سخت کار دی خو دغه سخت کار به اسان شي که موږ ته پته ولګېږي چې دا روژه د څه شی که دا پته راته ولګي نو عزتمندو الله رب العزت په خپل بنده باندې ډېر زیات مهربان دی ډېر زیات مین دی ډېر زیاته مینه دی ورسره دومره پې مین دی چې لکه د مور مینه چې په اویا چنده باندې سیوا کې الله پاک وایي زه په خپل بنده باندې دومره زیات مین د یوې مور مینې ته وګوره څومره ډېره ده بن اسرائیلو کې یو زنانه وه یو سړی و هغه چې ته د هغه یو ځای کې ړو لګېده او بیا دا شوق و چې دې ځای کې زه واده وکړم هغه چې چا سره ډن ښته دی هغه بنده ورته ویلي داسې سره واده نه کوم هله به سره واده کوم چې د خپلې مور زړه ماله راړې نو ده ورته ویلي یاره دا خو د عجیبه شرط راته کېښوده خو د عشق خو یو العشق نار تخلق کل شی ما سوى المحبوب عشق کور دی هر څه ختموي بس دې داسې لیونی و چې یاره دا مور به ورته مړه کړم خو که چېرې دا مې لاسته راله دا معشوقه مې لاسته راله راغې مور خیرالیست نه مې شو کولی دی پې غرق چې ورغې په چاړه باندې وواله او ویې وجله زړه یې ترې راوباسه اراوا یې اخیسته را روان دی په لاره راځي او ړکې وایي چې مور خو مې مړه کړه دا خو مې بد کار وکړ اوس زه کار وشه خپل مقصد خو به مې حل شي که نه نو چې په لاره روان دی داسې په لاره ته نو یو ځای کې په دو روان دی په هیبت روان دی کار یې دروند کړی دی نو ټکر یې وواله چې ټکر یې وواله نو خپل هم داسې په تندک باندې لاړ پرېوته راوچت شو هغه لاس نه هغه زړه لاړ ورغړېده داسې د هغه مړ زړه نه ول اواز راغی بچې خوب خو نه شوې د غړه نه ول اواز د مړ زړه نه ول اواز راغی بچې خوب شو که بچ شو د محترمو د مور محبت دوره دی د مور مینه دوره ده الله وایي دغه مینه په اویا چنده چې سیوا شي دې نه زیات زه په تا باندې مین یم څنګه به درته ما یفعل الله بعذابکم الله وایي زما کار څه دی چې زه تا عذاب ته ورچوم ولې به دې جهنم ته اچوم ته ما جهنم له خو نه پیدا کړی نو الله تعالی انسان خاص کر په مسلمان ډېر مین دی نو چې مین نه پی نو مین چې څوک پچایي نو د هغه نه څه غواړي د هغه نه مینه غواړي الله تعالی د دې بنده نه هم مینه غواړي نو الله پاک دې بنده ته وایي ما هر څه تاله پیدا کړي دي اسمان ستا ځمکه ستا دا ستوري دا سیندونه سمندرونه دا وچه ولونده دا ځنګلې دا سیندرۍ دا غرونه دا څه چې دي دا انسان ستا دي او ته مې ځان له پیدا کړي ستا بس ته زما یو د هر څه ستا دي خو به ته به زما یې نو د انسان ته وایي ما سره شرک مه کوه زما تاسو زه په تا مین یم ته په ما مین شه مینه تقاضا ده دی که شرک نه مني مینه کې شرک نی او بیا الله پاک خو ځکه نه مني چې د الله سره شریک شته نه الله خو الله صمد ذات دی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ذات دی الله رب العزت سره شریک په صفات او په ذات کې شته نه نو خدای پاک خو یاره شرک به نه کوي که چېرې سته زما په رښتیا بنده او په ما مینې نو شرک مه کوه الله تعالی بنده نه لومبی مطالبه کوي کلمه د توحید ووایه چې کله مسلمان شه د انسان کلمې ووایي اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کله چې د کلمه د توحید دی وینو الله ذوالجلال ډېر خوشحاله شو الله تعالی وایي و بنده څومره ښکلی کار دی وکړ څومره ښکلی کار دی وکړه ما له دې د مینې لاس په لاس کې راکړه ما له دې ما سره دې واده وکړه چې زه د دې خبرې ګواه یم چې بغیر ستا نه زما معبود نشته ته زما معبود یې ته زما خالق مالک یې
څومره ښکلی کار دی وکوه بنده که 40 او 50 کاله دی په کفر او په شرک کې تېر کړي وو بت پرستۍ کې دې تېر کړي وو خو چې کله دې دا کلمه ووایي او ماله دې د مینې لاس راکړ نو الله تعالی ورته وایي و بنده ټول ګناهونه مې ته معاف کړل خو یا بنده مینه خو دې را سره وکړه واده خو دې وکړه خو یو خبره به کې ګورې ما سره چې مینه کې نو لوی به نه کې عاجزي به کې بنده ورته وایي ربا ته زما ربې زه د عجز فقیر بنده یم زه بس لوی وکم زه بس لوی او بړایي وکم زه خو یم عاجز زه خو یم محتاجه په خوراک کې محتاجه په څښاک کې محتاجه په ساه اخیستو کې محتاجه په صحت کې محتاجه په بچو کې محتاجه په ژوند کې محتاجه په هر ساه اخیستو کې محتاجه نو د محتاجۍ نه ډک یم نو ربه زه به څنګه لوی وکم یا الله د لوی مالک خو ته لوی خو تا سره ښایېږي انو ما ته وایه ربه څنګه عاجزي وکم نو الله تعالی ورته وفرمایل کلمه دې ووایي دویم فرض میں دربان یا جزی دا سکڑا چھ منزو کا کنا قیم الصلاة منزو کا مسجدو کنو دا لویا جزی دا اللہ ذوالجلال تا دے سر پزمک بانے کے خود اللہ تعالیٰ تا دے پزمک بانے پوز راخ کلا اللہ تعالیٰ دمر زیاد خوشحال دے و بندر اشتیات پمامین یہ گورتا ما د خوشالولو د پارا سر پز مکم ما تکي خود سجده دمرات ولا ګولا نو د مسمر فضائل دی نیوام د وخت په لګي ما ته وی وخت بډر نالو الله تعالی ودوي و بندا دو بابونه دې شک مکمل کړل دریم باب غره او بل باب دې هغه ور پسې غایا دریم باب دا دې چې په ما مېن نو سوق چې په چا باندې مین وی پاغه باندې د مال قرباني ورکه خپل مال په قرباني ته چې په ما باندې مین نو مال دې قربان کا ګورا خلق په خپل یار دوست باندې مال قرباني په خپل بچو باندې قرباني دا بچی ډیر لوی ما شکلا انو خلق سوره سخت تکلیف سره مزدوری وکي ما خامراړي نو د بچو نه قربان کی په کلونو مسافرایو کی پکانو په غټو باندې شپې شو ګرتيري کی تبوکونه او بلاکونه پرې وګو باندې اوچت کی پیسې وګټي نو چراړي نو بچونه تاو کی بچ ډېر خپل معشوقه ده نو په دې وجه الله پاک وایي چې ته مال قربانې پې شکې نو په مال قربان کټنا بندور تو ای رب تیاریم مال قربان ایتم تیاریم خو څنګه قربان کم اللہ تعالیٰ و تو فرمائل آتو الزکاة زکاة ورکا نو چه زکاة دے ورکا نو لکا چه اللہ باندے دے خپل مالم قربان کا دا مال قربانی دیم ورکلا نو د زکات ځان له ډېر لوی فضیلت دی زکات خامخا محترم او باسي هیڅ شی نه دی د دوره مال کې 40 برخه چې 40 لک روپۍ در سره نه 1 لک روپۍ دی الله له ورکه نه تاسو کمیږي نه الله ويمحق الله الربا ويربي الصدقات وادم دې چې ته به د ډېروم خطړو کا ته ورکا غریبانان له ورکا فقیران مسکینان له زکات ورکا ته وګوره چې تعالی سوره په مال کې برکت شوم بلکې لګوره دا به 80 لک روپۍ بیا بلکې لګوره نو دا به بیا 1 کروڑ نه وړېدلی وي خو ته لونه لړو کا اړه ته پورته مو الله وای زیاتول زما کار دی بهر حال چې زکات په ورکو دریم باب د شک دی پورا کو ورپسې الله ذل جلال بیا دې بنده ته وای و بنده مینا دې را سره شروع کړی دا پمینا کې عجزي دې موکړه مز دې وک پمینا کې مال دې مرا باندې قربان ک زکات دې ورک و بنده لګور مخ کې شا یو بل باب دې د مين یو بل باب دې هغه دا دې چې کله کله یو بنده په شک کې دوه حد ته ورسیږي چې بیا د خراس کا کم نه کوي د خپل معشوق په سوچونو فکرونو کې پروت وي هیڅ خیال نه انو بندا تم زما په مینا کې خراس کا بس کا کله کله سړی شکه داسې حد ته ورسیږي چې بیا دې پس پويږي نه خراس کا ته خیال نه دی بعد خلکو ته وګوره ان دې چې دا کم د دې چرګانو شوکیان دي راکولنګیان چې جنگي او ساتي څوک تی تران څوک سپي ستاسو په علاقه باندې سپو ډېر شوکیان دي ګوره داسې خلک هم شته اسی چې په سپي باندې مین دا سړی دی زه خو نه وایم خو زه تاسو وایم
مانسره کې یو سورې تیرې کړې وي انو اردا کې خبره کوم هغه کاکاوي ته خو دې په شرمونو شرمولم ما ته خو نوم چاته نه لم کته نه له خلک پوېږي کنه اخو انټرنیشنل کنه پسپو کې نو هغه ډیره کې تصویر ځوندو یو بل ټیکټر سورو بل طرف ته ټیکټر زیړ همنس کې سپیګ داړو زه چې بدن نه بار کېدم ما به چیرې دا دې تصویر کې سراج کو دې څه فلسفه خدا خو چې څه فلسفه چې دې کې څه چللې هغه اخر ما ته طالب ته دې تصویر تډیر ګوري راګوري ولې وته ګوري ما زه وته ګورم دا چې دې په پوي نه چې دا سدي وراشه چې دې پوي کوم ما ښا وای هغه ته ټول خلکو ماما وای ما ته ښه ماما وای دا سدي ودا دا څه چللې چې دا دوه ټیکټر یې ورکړي دي دا یو سپې مې پیاغسته ما د سړی بچي هم ته دا نور څه کار دی چې په یو سپې دوه ټیکټر ورکې ما چې په سړی به څو ټیکټر ورکې وې په سړی خو نه ورکوم نو ما چې په سپې ټیکټر ورکې نه دا سړی تمادان ته سړی وای ودا کم سپې نو ما سپې ده کنه اے دور خپل د ته پکې نه غزرا زه خاطر نو څه چلې سپې کنه خو سپې ده کنه خدای بندس سبل څه خو غوې خو نه دی سانډا خو نه دی خو سپې ده نو وی ته د نسخه به هغه کس ساتلو هر ما دیګر به په ډیټول لامبو ا 24 غنټې به هغه ته کندال پروت د غړو بډکو په لړبه غوښتل لاغې نه به وسټلو به خړګنه بیا وکې نه هم دا خو سپینه او پورا پلار دې ساتلې دوره خدمت خو د پلارم څوک نه کوي لکه ته دې د تورا کې وی ته څه خبره دا کم سپینه ما خو سپینه بهرحال څوک په تیترانو مین شي څوک په مړزانو مین شي څوک په سپو مین شي څوک په سارو باندې مین شي څوک په بنگلو مین شي څوک په گاډو مین شي خدای پاک مینه پړه کې شه د هر چاله خو استعمال چا په ځای ونه کړ هغه مینه چا استعمال کړ د بنیانو سره چا د سپو سره چا چې کړي و دنیا و تسریدی چا چې کړي و دنیا و تسریدی داغو په سر هم خاوري ری هغه خلک چې به خدایا محبت کا هغه خلک چې به خدایا محبت کا ناری نه واړه خرو خزي خريدي چې د خدای نه علاوه بل چا سره مینه کوي خرطوب دې که سړی دې خرطوب کوي که ښځه دم خرطوب کوي مینه خو الله سره کوه خدای د زړه کې د مینه یې قدر استعمال کا په ځای باندې د الله سره مینه کې د پیغمبر سره وکړه پیغمبر سره مینه کې اولیاء سره علماء صالحان نیکانو خلکو سره وکړه ځای ته به دې ورسوي نو چې سپي سره مینه وکړي نو تا به کوم ځای ته ورسوي چې تیتان سره او ته مړس سره مینه کې نو دا به تا کوم ځای ته ورسوي چې دولت سره او دنیا سره او بنگلو موټرو سره کې نو دا خو ستاسو مقصد نه دی دا خو ستاسو ضرورت دی ضرورت به حل کول غواړي دا ته نه چې دا شیزونه ما حاصل وي خدای دې بنگلیم درکړي الله دې جایداد هم درکړي الله دې حلال مال هم درکړي خو لکه دا مقصد زمونږ نه دی دا خو د وخت ضرورت دی او ضرورت خلک برابروي بهرحال الله ذوالجلال وایي انو ګوره دا مړزمار چې په کاړه کې نو کده وګي کتهږي اس پروايي نه خیال نه دی ته چې دوګه تګي ما کته وته چې راځي او پیاله چا کوي ته واره کوم دا اوس کوم وخت دی تاسو کې سړیا اوس یې له خپل ورکړه او ته وایي چې چا اوس کا دغه سپو والا ته وایي چې کله سپي په یو بل باندې غلمبار شروع کوون خطر دته وایي راځه دا بیا شی ولې پیاله چا کوي چې روغی ستا ما کا ته تو سپي ته وره ته وایي چا اچھا تو بچا اسکی آیا نو مړز والو ته پردو کوټو په کورنو دونوال ما ته چا وښتي ویولې به مې ولې ما نه مړز دا وګوره ما دې داسې لون کون دی حب الشیء یوم یسم کنه دا یو شی محبت سره لون کې می کون کی دا نه چې دا پردي کورونه دي زنانه دي یاسه درزار و دونو ما خپل سترګو لیدل په کوټو دونوال په کورنو اړوي نه چې څوک براته څوک بهرحال الله ذوالجلال وی هو بندا چې ما سره مینه کې نو دریم باب دی هغه دا څلورم باب دی هغه دا دی چې زما په مینه کې خراس کاک بند کا الله تعالی ورته وی بند مې ک الله تعالی ورته وی بند کا بند وی بند مې ک الله څنګه بند کم الله ورته فرمایل کتب علیکم الصیام
ما در باندې روزي لازم کړې ما در باندې روزي فرض کړې نو روزي ونیسا چې روزه دی ونیولا ما خام شه الله تعالی څومره خوشاله دی الله وی و بنده کمال دی وکړه ګوره رښتیا ته په ما باندې مینې تا زما په محبت کې څومره سخته برداشت کړه ګوره د شپې نه راواله بیا تر شپې پورې په ژبه دې خوراک کښېنو خود په دې خوله باندې دې یو ګیلاس اوبه کښېنو خو دې رښتیا چې په ما باندې مینې الله ذوالجلال فرشتو ته وایي وګورئ زما بنده ته د ماښام ټیم کې ناست دی ورو جماعت مخې ته پروت دی شربت ورته یخ پروت دی دی ورته لیواله دی خو چې اعلان ورته نه دی شوی اجازت نه دی شوی انو دا بنده ورته نیغ نیغ ګوري اوس کښېنه الله فرشتو ته ان الله باها علی الملائکه الله فرشتو باندې فخر کوي لوی کوي وګورئ کنا تاسو تماوي چې د خلیفہ پیدا کوم تاسو راته وسلې پیدا کوي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله سلې پیدا کوي دیو بل ویني بتوي ظلم زیاتی بکئی اللہ ورطاو فرمائل انی عالم ما لا تعلمون زپوئی گم تاسو نپوئی گئی او فرشتو کتاسو زما عبادت کوئی نو خود بکوئی خیٹا در سرا نشتا خوراک تا ضرورت نشتا سکاک تا ضرورت نشتا خزی تا ضرورت نشتا بچو تا ضرورت نشتا تچ زما ذکر کے تچ زما عبادت کے نو دا خستا ساغستنلی دا خوبت خود کے خدا بندہ چ زما عبادت کئی دغلو عبادت تے چ دلما خواہشات ورکڑی دی دلما خیٹا ورکڑی دا بچی میں ورکڑی دی ضرورتوں نے ورکڑی دی نفس او شیطان ورکڑی دی او دے بیام مایا دے بیام زما پمینا کے خراس کاک بند کی نو ددنلو مرتبہ بچائی تدتا چ ترسیگی فرشتہ چتپ انسان ترسیگی کچر انسان دا سے پکا مسلمان شی بہرحال چھ روجے ونیولا اللہ تعالیٰ فرشتو تے اوگورا دما بندہ دما خام ٹیم دخو خوراک نکئی سکاک نکئی سو پوری میں وتویلی او چھ سنگ وت اجازت ملاو شو خوراک سکاک شروع شو او د په hebat باندې دا سکل خړل کول الله تعالی دغه وخت کې چې څومره اندازه کې خوشاله دي نو هغه تاسو ته هغې بیان نشم کولی وګوره زما بنده ته څومره وږی دی څومره تږی دی فرشتو ته وګوره څومره تږی دی دا څومره په hebat دی خوراک کوي دغې وجې نه علما فرمایي چې روژه ماتي په ټایم کې خوراک څښاک په hebat پکار دی ګورې هغه وخت کې نقلي کیسې مه کوئ دا بعضې وخت کې هم نیازبین توب کوي ځان یې نیازبین بلوچ جوړ کړی څه نه پړته پړته کې خو سم خوره که نه هر څه ګډ وډولونه که نه منگ تو خپل شیخ سے بھی هغه بس روزه ماتي سړی په جبه چکو نه لګي هغه بس روزه ماتي وی چا په سنگل راو نه بېږي وی چې خوري چې دیم په کتر او بېږي نی مخ وانیم دی خو لکه د غوی په شان خوراک کو ولا راولا ول داسې خوراک کو وی خدای پاک در باندې فخر کوي ته ټټ 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 دا دې خوراک هغه به مونږ ته په hebat خوراک کوي د hebat په خوراک الله رب العزت ډیر زیات خوشاليږي دروجی پر ایسے نہ گورے خاص نظام زناور مو جوړوي صرف روجا کې دروجی جماعتي پټیم کې دا شی مکوي دا سه لکاږي کې دا هغه مکوي محترمو الله رب العزت فرشتو ته وای دې روزدار له سور کم دا ته پته ده چې سور کم خدا خبرې ولا خوان ورته دروجی دا فضیلت سو د حد نه اخواره فرشتي وته رب الله وته ما اجر الاجیر وفا اجره مزدور چې مزدوری برابر کړم د سور کول پکار دي فرشتي وته رب مزدور چې مزدوری کې وته خپل مزدوری پوره ملاو شو بس دا دوی خبره ده الله ذوالجلال وته نه کنا اللہ رب العزت فرمائی وبعزتی وبجلالی وبعلوی وارتفاع مکانی اللہ وی زمان پخپل عزت قسم وی زمان پخپل لویاء بان قسم وی زمان پخپل جلال بان قسم وی لأجیبنہم خام خواب ولا دعا قبلوما
جائز دعا به قبلهم ناجائز به ورلهم قبلهم ناجائزه که دعا وکړي نو الله تعالی وایي ناجائزه به ولهم قبلهم ناجائزه به څنګه قبلوي الله وایي د ناجائزې په بدل کې به بل شی درکوم ته نه پوهېږي غلطه دې وکړه ګنې نو الله په لکه څنګه چې ماشوم مور سره ونښلي او یو ضروري شی غواړي چاړه غواړي مثال د مور نه او دې لتې ټکوي نو دا مور په دې خوله خوله ښکل کړي جوختي کړي چاړه دې پټه کړي وایي پیشو وتښتوله داسې او انې باندې عدله څه نور څه ورکړي د خوراک څه شی ورکړي او څه چمچ وله ورکړي هسه ورته کېږي یا وله د خوراک څه ورکړي څه چیس پاپړ وله ورکړي دا وخوره دا وخوره هغه خبره وله ذهن نه وباسي ښه شی وله ورکړي دا مور دغه خبره ومني دا نه چې ویې نه مني ورکړه وله وکړي خو هغه چې کوم شی غوښته هغه وله نه ورکوي هغې به ځان مړ کوي دغه شان چې دا بنده دی او دی روژه ماتي کې یو خبره کوي که نه چې ناجایز خبره کوي چې خدای دا ګاونډي خو مې تباه کړي نو خدای پاک وایي څه لی تباه کړي تا نه څه غواړي د خدای بنده ولې نیت ښه نه دی دی مه تباه کو دی چې په څنګه ښکلی داسې تا ښه کوم که نه ته ده ته څه وایې دا نیت ګوره ډېر ناکاره شی دی بدنیتي نبی علیه اسلام فرمایي د روژې په حالت کې هر روژهدار ته بخښنه وشوه بې د څلورو کسانو نه خدای دې موږ د دغه څلورو نه وساتي یو پای کې شارب الخمر مدمن علیها یو هغه شراب خور دی چې شرابونه توبه ونه ایسته خدای دې موږ د دې نه وساتي دا نوجوان طبقه په دې کې ورو ورو راګیرېږي او محترم شراب ډیر زیات د خدای بدی شي دومره پلید شی دی چې دا ګوته پکې کته کې او داسې ساس کې راواخلې او کوی کې هغه ساس کې پرېوت قسم دی د میتیازو په شان پلید شي دا کوی دا کوی ټول داسې پلید ته لکه میتیاز دی چې پلید درویښه به ترې اوس اوبه وباسي دومره پلید شی دی او تا په خوله کې واچول الله پاک وایي ګوره زما بنده څومره لوی عزت مې در کړی د مور په خېټه کې مې ستا خوله پاکه ساتلې وه د مور د بدن هغه وینه مې ستا بدن ته درستې ده خو په خوله مې نه ده در کړې د نوم په ذریعه مې در کړې ده ما د خوله پاکه د مور په خېټه کې مې ساتلې وه نو ته چې را پیدا شوم تا پکې شراب واچول څومره دی الله خفه که و بدبخته دا څه دې وکړل نو شراب خور ته محترمه په روژه کې بخښنه نه کېږي په لیلة القدر کې ورته نه کېږي د ډوکي اختر په شپه ورته نه کېږي د ډوکي اختر په د صاف په مانځه کې ورته نه کېږي چې دې کې بیا هېڅوک نه پاتې کېږي الله وایي دته نه کوم بدلی مې نه دی خوا خدای دې موږ د دې نه وساتي او دویم عاق الوالدین مور او پلار یې خفه کړي دي بیخي بې بدې خفه کړي دي یو خو تا نه هغه په ناجایزه خفه دی په هغې نه په یو جایز خبره باندې هغه تا خفه کړی ولې خفه کوي نو په دې باندې د دې سړي د بخښنې امکان نشته او دریم محترمو بنیته دا چې تاسو ته ما ووایي چې داسې بې سواته بس نیت یې ښه او حسد اخیستی دی او څلورم هغه کس چې خپلوانو سره خپلوي کټ کوي هسې بې څه کټ کوي هسې بې څه کټ کوي ته وایې ما سره هغې نو غم خادي نه کوي نو زه ورته رسلی کوم نه دې کوي که نه ته هغې سره غم خادي دې پاره کوي چې تا سره وکړي تا سره دې نه کوي ته دله صحیح ته بې غیرته صحیح خو چې الله خوشحاله شو زه په تاسو کوم زه تا سره غم خادي دې له نه کوم زه دې له کوم چې الله خوشحاله ومه نو محترمو دا څلور کسان پاتې کېږي د بخشش نه په رمضان کې هم پاتې کېږي الله دې موږ دې څلور نه وساتي الله ذوالجلال فرشتو ته وایي ګورئ زما بنده د روژې په وخت روژه ماتي په وخت کې چې څه دوام کوي نو دی ورله قبلوم وګورئ که نه څنګه دی لیواله دی خوراک ته لیواله دی څښاک ته لیواله دی چې زما ورته اجازت میلاو شه څومره په هیبت خوراک کوي الله رب العزت فرمایي دته به هره دعا قبلوم الله ذوالجلال دیبن لتا دی روجهدار تا کله چې د مازدیګر په ټیم کې د خولې نه یو بړاس روان شو یو بوی روان شو الله رب العزت هغه بوی د دې خولې چې د دې روجهدار د دې خولې دا بوی پر اور باندې هم ښه نه لګېږي په مور او پلار باندې هم ښه نه لګېږي په یار دوست باندې هم ښه نه لګېږي له مخه اړی راړی په ځان یې پوهیږي نه وي چې دی خفه نه شي زما د خولې نه بد بوی دي قاري صاحب به ما سره زما د خیال ساتلو لپاره ما به نه خفه کوي کله به یو پله ګوري کله بل پله ګوري خو لکه برداشت کولی نه شي دا د معدې بوی نه ډېر ښه بوی دی الله ذوالجلال فرمایي ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك هغه بوی چې ستا د خولې دی او ستا یار دوست او ورور او ملګری او زیه او پلار او مور یې نه برداشت کوي قسم دی ما ته د مشکو نوم ډېر خوږ دی د روژهدار د خولې دا بوی الله وایي ما ته د مشکو نوم ډېر خوږ دی او چې کله
انو بیا ورپسې الله ذوالجلال با په قیامت پر ازبانې فرشتو ته وایي زما د بندگانو ته د نیکو بدله ورکوي یا الله مزونه کړي دي الله وایي د مزونو بدله ولا ورکوي الله صدقې کړي دي خدای به ورته وایي صدقو بدله ولا ورکوي څومره ولا ورکو من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا چې یو نیکي وکړه الله وایي یو په لس بوله بدله ورکم او یو په وسوا یو په څوارلس ولم بدله ورکوي انو بیا به فرشتې وایي ربه نفلونه کړي دي الله وایي ورکوي ولا ډېره ولا ورکوي الله ذوالجلال صدقې کړي دي الله به وایي ورکوي ولا خدای دا نیکي کړې ده دا یې کړې ده دا یې کړې ده الله وایي ورکوي یا الله د دې بنده په عملنامه کې یو شی بل راووتو د دې په بدل کې ولا څه ورکو صحیح کړي دي الله تپوس کوي سره د علمه یا الله د خروجي نیولې دي د خروجي نیولې په جیټ کې روجي نیولې دي دومره سخت روجي چې د بالکل جګر سوي دی او د بدن لوړ ماس شوی دی رب ډیره سخت برداشت کړی دا خود دې په بدل کې ولا سور کو سمر ورکو الله ور فرمای الا الصوم لي وانا اجزي به دروجه بدل ولا مور کوئی دا زما د پمنس کې دراز یو پټ عبادت ته کچره دې په نیر کې غو پوالي وو بیس کلمینو چاته پته لګیدا دیوسل خانه کې دنس کلمینو چاته پته لګیدا د ندیس کلی د زما حکم منل دې زما د رمضان عزت کړي دې الله وای د دې بدل ولا مور کوئی فرشتي وای ربا په لسان حال سره وته وای ربا اخر سبو ولا ورکه جنتونه بورکه نا د جنت حوري بورکه نا د جنت علمان بورکه نا د جنت بنگلی او نعمتونه بورکه نا د جنت د خپل ولی بورکه الله وینا یا الله نو دیر وجدار تاخير صبر کې دا چې کم شي چې دل به ورکه الله ذوالجلال فرمای الصوم لي وانا اجزي به د دې روزي بدله په خپل ورکوم زما خو خدا زبور کوم شیخ زکریا رحمت الله علیه وی دا اجزی په صيغه د مجهول سره دی هغه وی الصوم لي وانا اجزا به الله وی ډیر وجدار تا د ټولو نیکو بدله بوله تاسو ورکوي خود روجي دا بدله ورله مور کوي الله سبول ورکوي ما ته متوجه شئ یا الله صبر کې روزدار لبد روزي په بدل کې صبر کې الله تعالی ورته فرمایي الصوم لي وانا اجزا به دا روزه زما او د پمانس کې پټ عبادت ته د مال نیولدا او د دې روزي په بدل کې دل بخپل ځان ورکو اے دوست اگر جان طلبی جان بتو بخشم اے دوست اگر جان طلبی جان بتو بخشم از جان چی غزیزت بگو آن بتو بخشم محبوبہ کزان میں غواری نوزان میں ستاشو خو کزمانا تبل یو خوک شیخ کاری اوائے چی غم در لدرکم روجدار تب اللہ پاک وی چی زستاشم اللہ دا اللہ یو جلک دیدار محترم خدا دې ما او تاسو ته نصیب کی قسم دې دا ټول جنتونه تی لوګي جنت ډېر ښکلی دی حدی نشته د جنت دی یوې هورې د چپوټ کې د سر د پاسه دوپټۍ چې په سر ده زما په خدای قسم چې د ټولې دنیا د مال او دولت او حکومتونه او د ځمکه او هر څه چې راجمع کې خدای باور وکړي که د هورې د سر د دوپټۍ قیمت پیدا شي دومره قیمتي جنت خدای تیار کړي دومره قیمتي هوري دي دومره قیمتي د هغه چپوټ کې دی هغه دوپټه ده نو یاره د جنت صحت دی خو خدای پاک د خدای په مقابله کې د الله د دیدار په مقابله کې خو نه کنه الله په الله دی نو د روزدار ته الله وایي چې زستا شم چې په دې باندې د دې نه سیوا بسي د دې نه سیوا بل فضیلت چې بیانېږي نو مزه د سره نه کوي دا دومره لوی فضیلت دی نو محترمه چې روزه مونی سلا بس خبر خلاص شو بس کومه ما ته لګ متوجه شي بس یو اخیری پوړای دې شک پاتې شو د خدای په مینه کې د وچی شونډې نیولې دي خوراک نه کې اسکاک نه کې ټول ورځ دې وړله سخته دې تېره کړه
انو الله پاک وایي رښتیا ته په ما مین یې. بنده ډېر لوی کار دی وکړ، بس اخیري یو درجه ته پاتې ده. که دا دې پوره کړه نو عشق دې پوره سر ته ورسو. هغه اخیري څه دی؟ انو هغه بیا کله کله سړی په عشق کې داسې ځای ته ورسېږي چې هغه بالکل لیونی شي. د خوراس کاک بندېدو نه پس ته چې نورم مخکې لاړ شي نو بس لیونی شي. څنګه لیونی شي؟ بس دی داسې لیونی شي چې جامې د ځان نه لرې کي، سر تور وي، خپې خپې ابلوي، په سر باندې ټوپای نه وي، په بدن باندې کپړې نه وي، کپړې ته نشریدلې وي. هېڅ ته خیال نه چې په چا مین دی، د هغه کور ته تللی دی، نه د چا شرمېږي نه د چا یریږي. اول ته هغه کور کوڅه کې ولاړ وي، اوازونه ورته ورکوي پلان یې راغلی مکنه. الله وایي ته چې په ما باندې مین یې نو دې پنځمې پوړی ته ورسېږه. او بنده سر دې سر تور کا، خپې دې خپې ابله کا، او کپړې د ځان نه لرې که لیونی شه. او راشه زما کور ته راشه، زما په کوڅو کې ګرځه، مه د چا یریږه او مه د چا شرمېږه. په دغه بربند بدن باندې، په دغه احرام په دې حالت کې ته یو آواز کوه، یو ترانه وایه، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. الله حاضر یما، تا راته ویلي و چې دلته راشه زه به درته میلاو شم، نوره برالم که نه زه راغلی ما. تا راته وی چې ما سره به شریک نه جوړې، نو الله شریک د سره نشته. لکه د لیونو د الله د کور نه چاپېره تاویږي 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 او تاویږي، وکره ته تاو شو چې وچکرې والې نو دا یو تواب شو. الله تعالی ورته دې صفا مروه کې لږ دونه ووه، لکه د لیونو غوندې دونه ووهه. هلته هم لاړ نو بیا ورته الله وایي مینا ته راشه. نو هلته لاړ نو ټوله شپه ورځ دغه چغې والې لبیک اللهم لبیک. هلته هم دا آوازونه کوي. الله ورته وایي و بنده بالکل ځای ته رسېدلی، خو هلته عرفات ته راشه نو میلاو به شو. 9 کیلومیټره لارې وواله، دونې ووال عرفات ته لاړ. نو هلته یې ټوله ورځ دغه آوازونه وکړل لبیک اللهم لبیک. چې ماښام شو او د نور پرېوتو ټیم شو نو را روان شو. نو الله تعالی ورته وایي زه اوس مزدلفې ته راشه نو ملاقات به وشي. دی لکه د لیونو را روان شي، یا الله بانګې وې مونځ کول غواړي. الله ورته وایي مونځونه بس که، مونځونه مه کوه. لیوني خو مونځونه نه کوي، ته څنګه لیونی چې مونځونه کوي؟ مونځ مه کوه، راځه هلته مزدلفه کې په ارام به بیا وکړې. خدایه وخت به بیا تلی نو څه به کوم؟ الله وایي وخت دې تلی، دا ته په کوم ځای کې روان یې؟ ته خو لیونی. مونځ چې قضا شي بیا ادا شي، مسک قضا شي بیا ادا شي، نه ادا کېږي قضا شوي دیدنونه. بنده راشه مزدلفې ته مونځ پرېږده. هېڅ وخت کې مونځ پرېښودل خدای نه دي ویلي. که د جنګ په حالت کې یو کافر در باندې تورې پاسه پړکوي نو الله وایي مونځ وکړه. خو یاره په دغه وخت کې دا د عشق یو زبردست باب دی. نو دغه وخت کې الله وایي مونځ مه کوه، مزدلفه کې به بیا یو ځای وکړي، شپه کې به خیر دی وکړي. نو مزدلفې ته راغی، شپه تېره شوه، ټوله شپه بیا آوازونه او چغې والې لبیک. الله ورته وایي چې سهار شه نو ځه شابه تېښته کوه، لاړ شه جمره عقبه ولس او بیا قرباني وکړه، سر وخوریا. ودې کړل نو الله تعالی کار خو برابر شو، خو تا خو ماته وې زه به دیدن در کوم، نو دیدن خو دې راته را نه کو، ماته خو دې خپل ملاقات را نصیب نه کو. 15 بابه کتاب مې خلاص کو، دیدار مې ونه کو، معشوق مې ونی لیده، محبوب مې ونه لیده. نو یا الله تا چې ماته وې چې زه به ځان درکم نو کم ځای به یې راله راکې. الله ورته وایي و بنده دا سترګې ستا د دې طاقت نه لري چې زما دیدار پې وکړي. ته به راځې ما خوا ته، زه به دله اپریشن کوم. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. الله وایي پردې به ترې لرې کړم، نورې سترګې به در کوم، نو هله به زما دیدن کې. په دې سترګو خو موسی علیه السلام نه دی کړی، نو ته به یې څنګه وکړي؟ خفه کېږه ما، یو ورځ به ماله راشې نو دیدار به در نصیب کړمه.
نو محترمه حج چې دی وکړه که یوم ولدته امه لکه مور چې نن وزیږولې بس پوره شو کار پوره شو دې نه پس ته اوس احتیاط وکړه باقي ژوند لږ په احتیاط تېر کړه حرام مردارو ګندونو نه ځان وساته غلطو پلطو ګناهونو نه د پردو حقونو نه او دې څیزونو نه ځان بچ کړه اوس چې انشاءالله د دنیا نه رخصت شوې سترګې دې پټې شوې نو بیا به تا ته پته ولګېږي چې روژه څه وه او دا حج څه او دا مونځ څه دا زکات څه پوه به شي بیا به ته پته ولګېږي او چې جنت ته لاړ شي الله به ورته درنګ په درنګ وایي څه درکم دی به وایي خدایه سترګې مخ دې راله سپین کړ الله ښایست دې راله راکړ الله نعمتونه دې راله راکړل خدایه هورې دې راله راکړې عزتمندو د هورو نوم تاسو اورېدلی دی د هورو هغه صفت نبي علیه السلام فرمایي عددت لعبادي الصالحین نبي علیه السلام فرمایي الله پاک فرمایي حدیث قدسي دی الله وایي چې ما د خپلو بندګانو لپاره داسې څه تیار کړي دي ما لا عین رأت چې سترګو نه دي لیدلي ولا اذن سمعت غوږونو نه دي اورېدلي ولا خطر علی قلب بشر د چا پړه کې خیال نه دی تېر شوی چې خدای پاک تعالی څه تیار کړي دي یو حدیث کې راځي چې دا جنتي جنت ته لاړ شي نو د جنت یو هوره هغه خو زه تاسو ته څه ووایم حدیث کې راځي اویا جوړې به چولي په اویاو جوړو کې دننه به هغه ښایست ښکارېږي بدن به پکې ښکارېږي دومره ښایست به الله ورکړي یو هوره ده چې دته به مخې ته راشي دی به ناست دي د مخې ته به ودرېږي او دی به سر به ښکته نیولی حیا به کوي دی به خود حیا کوي ناشنا ځای دی نوې دیدار دی نوې ملاقات دی هغه به له دا مخ داسې دی پله واړئ چې دې پله وګوره نو چې دی په دې طرف ګوري زر کاله به وي دې طرف ته ګوري چې دا څومره څه پراته دي مخې ته کوم نعمتونه دې پله پراته دي یا الله دا څومره څه دې ماله راکړي دي دا هوره به ته دا هر څه ستا دي دا مخ ول بیا واړئ داسې وایي چې دې پله وګوره نو دې پله ګوري زر کاله به دې پله ګوري او الله دا دې پله خو د هغې نه هم ډېر څه دي نو چې ګوري دا هوره به له دا مخ راتاو کړي په بره به وایي لږ ما ته هم وګوره که نه یاره ته خو صرف جوړې بس یو خوا بل تا جوړې بس زیدې نه وږې راغلې صرف د لوښو لرګو د ما دي دنو کا خو چې دی ورته څنګه له مخ داسې کې وګوري بس داسې سترګې به په یو حساب باندې نیولي یا الله دا دې څنګه شی جوړ کړی دی دا ښایست ذهن کې نه راځي بلکل نه راځي ته به وایې چې لکه ولې نه راځي نو بس نه راځي که نه خدای پاک وایي هغه ذهن هغه عقل هغه فکر هغه سترګې ستا شته نه چې دا پکې راشي دا به نه وي نو هغې ته به دوره زمانه بیا دیدار وکړي هغه به ورته بیا وایي بس کوي زم ستا دام ستا تام ستا راځه چې خوراک څه څښاک څه خوند مزه ته خو یاره بس په یو حساب باندې بس صرف په کتو نه مړېږي نو موږ خو نادیده چې لړ شو موږ به څه په کتو واړو شو موږ خو دلته بازار کې ګډوډ یو الله راشه چې هلته ورشو بهرحال جنت ډېر ښکلی دی الله تعالی دا هر څه نو بیا به ورته الله وایي نور څه درکړم نو دی به وایي خدای نو نور به څه راکړې یا الله نو لکه زه تا ته څه ووایم چې څه راکړه نو الله پاک ورته بیا وایي څه وغواړئ چې درکړم که نه نو دی به وایي یاره خدای بیا وایي چې څه دې وغواړو یاره چې څه خپله کې به سوچونه کوي یاره څه خو ورته ویل غواړو خو چې څه دې وغواړو انا بیا به په زور ځان له څه ګوري یاره داسې شی به دې وغواړو څه پلانې شی به هغه خو هم شته پلانې شی به دې هغه خو هم شته پلانې هغه یاره هم شته نو بیا یاره چې څه دې وغواړو راځئ چې استاد جي له لړ شو اکه استاد جي له بیا راشي یاره استاد جي په عجیبه مخته یو هر شی شته او خدای وایي بیا وغواړئ چې درکړم نو څه دې وغواړو استاد جي به ورته وایي چې کم عقل خو یې که نه بې د ملا نه خو شل کولی نه شي بې د ملا کله شل کېږي ورته وایي به چې هېڅ شی دله نه دی درکړی ته په دې تېروتې په دې پړک پړوک او په دې پړک پړوک باندې دا پرېږده یو قیمتي شی دی هغه دې وغواړئ څه دې وغواړو چې الله ذوالجلال درته ووایي چې څه غواړې دله درکړم نو ته ورته ووایه که نه چې یا الله ما خو دنیا کې چې دا څومره سخت دې تېرولې صرف دې نه مې تېرولې چې ته به خپل دیدن ما ته را نصیب کړې نو خپل دیدار را نصیب که اوهو ښه استاد جي عجیبه خبره دې وکړه یاره دې ته خو زموږ خیال نه وایي بولا صرف خرسکو باندې پوهېږي ټول اشکان یې خو ټول پشکرایا اشکان یې که نه نور خو خیر خیریت دی اشکان یې بېشکه عشق درځي خو ټول پشکور باندې اړم یې په دې اشکان یې د الله عشق خو نه و که نه
غنې دا به ولې حق استاد ورته وي دا نو چې الله پاک بیا ورته صدر کم خدای پاک خپل دیدن راکا مونږ په دنیا کې وی چې ته مونږ خپل ملاقات نصیب کې الله بوته دک کشه وګوره تاسو دې ته خیال نه ته څنګه په مې څوک چې په چا مې دغه په بل ساړو سترګې نه لګي ته جنت په تماشو شې زه دې شو راځه چې د تدرکم نو الله رب العزت د شام سره چې څنګه خایي یا رب منګو فقیرانو ته وګوره منګ تور مخ ته وګوره او د الله رب العزت دیدار ته وګوره خدای پاک به د شان سره چې څنګه خایي د ځان نه به حجاب لري کی او ما او تا ته فقیرانو ته خدای را نصیب کی نو چې چته به ادارت وکړي چې الله به موږ خپل دیدار را نصیب کی نو محترمه الله رب العزت به ته دیدار نصیب کی په خدای یقینو کا دا جنتیان چې الله ته ګوري دا سترګې خو به اختیار پړک کوي بنديږي کنه لکه موږ ته خیال ني که غمي که خادي که خوشحالي که خفګاني که جړای که خندای نو سترګې خو پړک کوي بنديږي کولاوي کنه خو الله رب العزت دیدار چې کوي دا سترګې به پړک نه ور کوي دی بوله پړک نه ورګي په یو حساب به داسې کړي دا پړک ورکول به ته وخت ضایع کول ښکاري چیرې د الله دیدار کوم نو چې سترګې پټ کوم دا وخت را ناسلا نو په یو حساب به ګوري نو الله رب العزت په پزان حجاب را پرده کی نو دې بروغ نستومانی واسي والا خدای دور زر دور لګ دیدن دې راک الله رب العزت بو تو فرمایي د دنیا د کلونو په حساب د زر کال زما دیدار او زر کال اته مړیږي نه زواخله د دنیا د جنت مزه چرچه واخله او زستا يم زبات بیا خپل دیدار در کوم بیا بدر کوم محترمو وخت مې د لډیر واغسته خو تاسو ته پته ولګېده چې پروژه نو چې دا نعمتونه پروژه ملاویږي دا روژه ګرانه ده دا سوره ګرانه ده دا خو ګر دوره ګرانه هم نه ده چې دوره دا موږ چې وړي وباسو دوره ګرانه خو نه ده سهار د خپه مړه خېټه خوراک وکړه پښمني ښې یخې دې وسکلې او چې څو تا ته تنده ډېرېده هلو بیا در باندې ماښام شوی دی او څومره نعمتونه الله پاک درکړل ماښام چې کېناستې کوم نعمت دی چې تا ته مخې ته نه دی ته ورته سوچ وکړه دا د کوم ځای نه راغلي دي دا خو ستا د کور کې نه دي شوي دا د ستا د کلي کې هم نه دي شوي په دې علاقه دې هم دا امونه او دا لوچې او دا خرمانې او دا خو نه دي شوي خدای کوم ځای نه او د دې ټول نه لوی نعمت هر کور کې د تنبې شاته یو الماري ولاړه ده او ښې یخې واورې ترې وباسي یخ شربت دې ځان له که د ګوړې دی که ساده اوبه دي که د چینای دی که د بل څه دی په څومره یخ چې د خولې ته که نو څومره خوند پکې الله رب العزت ایښی دی دکه شربت ښه تږی شه په کوجه کې بیا جوړ که او ته خولې ته که دا مزه دې پکې ومونده یو حدیث مې ولیدی یو کتاب کې وایي د هر یو روژهدار مخې ته چې کوم خوره پرته کوم ګیلاس پروتي نو چې کله دې روژه ماتې کوي او هغه راوچتوي د جنت دغه نهر نه الله رب العزت فرشتو ته وایي نو ساس کې راړي او دته په دې ګیلاس کې غورځوي دا ځکه دی چې خدای کوم خوند دی خدای کوم مدای خدا ته ډېر محنت په کوجه کې وکړه ښه ځان تږی کا او بیا یې خولې ته که خدا مزه به پکې نه دا مزه به پکې ځکه نه چې دا د جنت نه خدای پاک دله پکې ساس کې اچولی دی نو عزتمندو الله پاک په روژه ماتي کې تاله څه درکړل او بیا کم نعمتونه کم خوراکونه کم څه الله رب العزت دی زمونږ او ستاسو د آخرت دغه خوشحالۍ نصیبه کړي او الله ذوالجلال زمونږ دا روژې تراویح او دا ختم دا ستړی او دا تکلیف په خپل درگاه کې قبول او منظور کړي او دا چې تاسو کوم محنت خواري کړې الله دې په خپل درگاه کې قبول او منظور کړي احادیث مې تاسو وړاندې ویلو نبی علیہ السلام فرمایي الصيام والقرآن یشفعان للغب روژه او قرآن به د الله په دربار کې سفارش کوي د بنده دپاره دا روژه به وایي خدای د خوراک خواهشاتو نه مې منع کړی الله زه سفارش کوم ته قبول کا قرآن وایي الله ټوله شپه قاري صاحب پسې په ستړي وجود ولاړو زما تلاوت یې اورېدلی دی الله ډېره جز دی ته زما سپارش ته دپاره قبول کا الله وایي چې د ګورم ګناهونه یا الله که ګورې خو عجز د ګناهونو نه ډک دی الله مې ګوره نو تا نه څوک تپوس کوي ما پې که که نه نو الله یو روایت کې دا قرآن بوته چې خدای که ته ګورې او ته د سره حساب کتاب کې بس زه دنه مرور شم ما ځان نه جدا کا الله بوته تا ولې جدا کم ته زما قرآن یې نو چې ما نه جدا کړې نو دته وبخښنه کې الله رب العزت فیشفعان الله به د روژې او قرآن دواړو ته وایي چې ستاسو مې ومنل زه وې ما وبخلې ما نه څوک تپوس کوي ما وبخلې الله دې ما او تاسو دغه سعادتونه را نصیب کړي خدای دې ستاسو ستړی او تکلیف په خپل درګاه کې قبول او منظور وګرځوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترم دعا وکړئ